أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم. سورة الصافات 83 نمبر آیات. دې 83 نمبر آیات نه دویمه واقعه ذکر کیږي د ابراهیم علیه السلام متعلق، او دا هم دلیل نقلی دی، یعنی بالنقل سره ثابتولی چې د دین لپاره ټولو پیغمبرانو کار کړی دی، د دین مخکې دا نوې خبره نه. او دویم دا مسله چې د مخکینی پیغمبرانو هم مخالفت شوی دی، او درېمه دا ده چې الله تعالی په دغه خلکو مخالفینو باندې عذاب راوستی دی، او څلورمه دا ده چې الله تعالی پکې نیکان خلک بچ کړي دي، او دغه وعده الله تعالی د قیامت پورې اوس هم قایم ده. د دغه مضمون ثابتولو لپاره دویمه واقعه د ابراهیم علیه السلام ده. الله تعالی وایي وان من شیعته لابراهیم، یقینا د ډلې د نوح علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام هم دی. شیعه دا ډلې ته ویل کېږي، هغه ډلې جماعت ته ویل کېږي چې د هغوی اصول، نظریات، عقاید یو شان دي، په دې کې فرق نه وي. دې ټکي کې دې خبرې ته اشاره ده چې د ابراهیم علیه السلام دین او د هغه شریعت او د هغه قوانین بالکل او د هغه اصول د نوح علیه السلام هغې په شان کې وو، دې کې فرق نه و. اگر چې په تاریخي حوالې سره د دوی منځ کې فاصله چې کومه ده، نو ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام نه 2640 کال وروسته پیدا شوی دی، او د دې په منځ کې دوه پیغمبران تیر شوي دي، هود علیه السلام او صالح علیه السلام. لیکن د دې ټول اصول چې کوم دي، شرعي اصول یو شان کې دي، نو په دې وجه باندې ابراهیم علیه السلام هم د نوح علیه السلام د ډلې نه شمار شو. اذ جاء ربه بقلب سلیم، هغه وخت چې رای وړ خپل رب ته، زړه روغ، سلیم روغ زړه ته ویل کېږي. هغه زړه چې د هغه شکونو، شبهاتو او د غلطو عقیدو نه پاکي، هغې د قلب سلیم پاک زړه ویل کېږي، روغ زړه ورته ویل کېږي. نو په دې کې د ابراهیم علیه السلام ایمان طرف ته اشاره ده، چې ابراهیم علیه السلام خپل رب طرف ته کې راغی. د راتللو معنی دا ده چې خپل رب طرف ته یې پوره توجه ورکړه، الله تعالی دین ذمہواري په ځان باندې ومنله، او دا په داسې حال کې چې په زړه کې بالکل شک، ریاکاري او دغه شان ته کې جهالت، دا پکې هېڅ شی پکې هم نه و، یو مرض پکې هم په زړه کې نه و، زړه مکمل صفا او اخلاصمند و. نو په دې کې دا مضمون هم شو چې اعمال اله قبلیږي چې کله زړه خالص وي، عبادت اله قبلیږي چې زړه کله خالص وي، اخلاص پکې، ریاکاري پکې نه وي، لالچ پکې نه وي، دنیاوي لالچ پکې نه وي، او د عبادت د شک په بنیاد باندې نه چېرې وبشي که اوبه نه شي، داسې نه وي، بې قبلیږي. او چې کله د دې مرضونو سره پیوست شي بیا نه قبلیږي. نو ځکه د ابراهیم علیه السلام زړه متعلق یې وویل چې بقلب سلیم، هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام راوړو خپل رب ته، زړه روغ زړه یې ورته راوړ، یعنې پوره په اخلاص سره توجه وله ورکړه. اذ قال، په هغه وخت چې ویل لابيه خپل پلار و قومي خپل قوم ته، ماذا تعبدون، تاسو د څه عبادت کوئ. هغه وخت بت پرستي چې کوم ده سرکاري مذهب او قومي مذهب، او د دوی او په هغه وختونو کې بت پرستي ډېر زیات عروج او ترقي کړې وه. نو ابراهیم علیه السلام د خپل قوم ته پلار ته وویل، پلار یې د مذهبي امورو وزیرو، هغه ته یې وویله ځکه چې دی اولنی سړی دی، او بیا کشره خپل قوم ته یې وویله چې تاسو د څه عبادت کوئ، یعنې د دې ګټو عبادت کوئ تاسو. افکر آلهة دون الله تريدون، آیا د دروغو خدایان بغیر د الله نه تاسو یې غواړئ؟ یعنې دا ګټې خدایان نه دي، دا خو د دروغو خدایان دي، تاسو ته به دروغو خدایان وایئ، تاسو دا د دروغو خدایان د الله نه بغیر غواړئ، نو په دې څه کوئ؟ فما ظنکم برب العالمین، نو څه دی ګمان ستاسو په باره د رب العالمین کې، یعنې رب العالمین باره کې تاسو څه شک لرئ، څه شبهه لرئ چې د هغه پسې نه ورپسې کېږئ، دغه حکمونه نه منئ، د هغه عبادت نه کوئ، او په ګټو پسې شوي یئ. سوال هم څه دی، شک هم څه دی، تاسو په ذهنونو کې د هغه متعلق خیالات څه دي ووایئ. خلاصې دا دی چې د الله تعالی متعلق چې دغه قدرتونه، علمیت، احساناتو کې د هېڅ چا اختلاف نشته، کافران هم قایل دي. بیا څه وجه کېدی چې هغه پرېږدي بل چا پسې روان شي، او دویم که د چا په ذهن کې څه شک او سوال وي، نو د هغې حل کول پکار دي، د شک په لاره باندې تلل نه یې پکار. نو دا خبرې چې کوم دي دا خپل قوم ته وکړلې، او ډېر ښه انداز باندې نصیحت ته وکړه. د ابراهیم علیه السلام د نصیحتونه بیا شوي دي، بار یې کړي دي.
لیکن دې ځکه کې د هغې نه یو مختصره غونډه کې واقعه را نقل کېږي دغه مضمون ثابتولو دپاره د ابراهیم علیه السلام تفسیري واقعه په سوره یهود کې تفسیري تیر شوې ده دې ځکه کې د هغې نه لږې جملې راخیستل شوې دي نو چې کله دا خبرې ورته وکړلې دې ځکه کې ډېر الفاظ داسې ذکر شوي نه دي خو د هغې خلاصه چې بیان شوي نه وي نو په دې روانو سبقونو سړی پرې نه پوهېږي خلاصه دا شوله چې بس د قوم منځ کې او د ابراهیم علیه السلام منځ کې به دا بحثونه کېدل نو یو ورځ داسې راغله چې د دوی مذهبي تحوار و اختر یې و نو دوی غوښتل د مشرکانو غوښتل چې دی بوځي ځان سره خپل د بوتانو د بوته پرستۍ او د کم د خوشحالۍ چې کوم میله ده هغې ته یې ورسوي هلته کې دې متاثر کړي دې دپاره چې د اسلام او د توحید خبره پرېږدي د بوتانو قایل شي دې دپاره دا تفسیر ابن جریر ذکر کړی دی نو د متاثره کولو دپاره ول دعوت ورکړو چې ولې ته به زموږ سره د اختر ته خامخا ځي چې پاتې رانه نه شي ځکه د هغوی بېشک دا به راسره نه ځي دا خو بوتان نه مني او چې بوتان نه مني نو زموږ دا نظام د کوم ځای نه مني دا خو به راسره هم نه مني دا خدایي نظام مني په خدایي نظام کې دا کم څه چې موږ شروع کړي دا خو راسره شته نو بیا خو اختلاف دی نو دعوت یې ورله ورکړي چې زموږ سره لاړ شه د متاثره کولو دپاره دغه دعوت والا خبره دې ځین کې ذکر شوې نه ده خو دا مضمون سوره یهود کې شته دی فنظر نظرة فی النجوم نو وی کتل یو نظر په ستورو کې ستورو ته وکتل بره یو ساعت غلی شي او سوچ یې کوه ستورو ته کتل فقال بی ویل انی سقیم یقینا زه بیمار یم یعنې زه اختر ستاسو ته د اختر میلې ته نشم تللی دا بحثونه معلومیږي دا د شپې شوي دي او سبا له پسې اختر دی د دوی ځکه ستوري خو د ورځې نه د شپې نو معلومیږي دا چې بحثونه یې د شپې کړي نو ابراهیم علیه السلام ستورو ته کتل یو ساعت بیا خلکو ته وویل چې بس تاسو لاړ شئ زه نشم زه بیمار یم زه ټیک نه یم نو د خلکو سوچ وکړه چې بس که دې ځان سره بوځو رښتیا راته بیمار شي په موږ باندې به هم بوج شي د تمام تکلیف شي بس پرېښودلې بیا ښه دي بیا د سوارونه مه کوئ فتولوا عنه نو دوی واپس شو دنه مدبرین په شا باندې یعنې واپس دې لاړل دوی واپس شو دنه په شا باندې یعنې د خوا نه لاړل دی پرېښود فراغ نو دی ورننوتو الی الهتهم نو دی خدایانو ته د بت پرستۍ کومه درمسال کوم عبادت خانه چې د بوتانو وه هغې ته ورننوت راغه راتلو ته میله کېږي داخلېدو ته میله کېږي الی الهتهم د خدایانو د دوی ته یعنې دوی بوتانو ته فقال ورته ویل الا تاکلون تاسو خوراک ولې نه کوئ دا بریز تمسخر ته ویل کېږي ټوکه مذاق ته ویل کېږي یو قسم له مذاق یې پورې وکړو چې دومره ګڼ کسان ناست وي خوراکونه ته پراته دي خو ګوتې نه ور وړئ د دوی قانون داسې دغې خلکو چې کله به اختر ته تلل هغې نه مخکې به یې خوراکونه تیار کړي دا به درمسال ته به وړل او د هر بوت مخې ته به یې ډېر شي بنمې کېښودلې خوراک به ورته کېښودو بیا به دوی اختر میلې ته لاړل او د دوی به خیال دا و چې موږ راځو نو دا به د بوتانو برکتي کړي برکت به پکې اچولی نو بیا چې موږ خورو نو صحت له به ښایي دی له به ښایي هغې له به ښایي پیدامن شی به دا یې فکر و نو خوراکونه یې وړي بوتانو ته ایښلي دي ابراهیم علیه السلام سوچ کړی دی چې د دې خلکو خو ماته چل جوړ کړی د ما ځان سره بوځي خو راشه دې موقع نه پیدا پورته کړ دې بوتانو نه خلاص کړ نو بس خلک لاړو او دې راننوتو د دې بوتانو ته او بس هسې یو مذاق یې ورسره وکړ چې الا تاکلون تاسې خوراک ولې نه کوئ غټې غټې سترګې لرئ لاسونه لرئ او هسې ورته ناست یې ګوتې نه وروړئ ما لکم لا تنطقون څه وجه خبرې هم نه کوئ تاسو خو غږ هم جواب هم نه راکوئ دا دې ته تمسخر ویلی کېږي یعنې ټوکه یې ورسره وکړله داسې نه و چې که رښتیا ځان پوهاوه چې تاسو خبرې رښتیا نه کوئ داسې نه وه داسې پوهېده چې دا ګټې خبرې نه کوي فراغ علیهم ضربا بالیمین نو راوړه په دوی باندې په دې بوتانو باندې ضربا بالیمین یو ګزار په ښی لاس باندې په ښی لاس باندې مضبوط ګزار یې ورله ورکړو او دوی یې مات کړو دلته کې هم مضمون انتهایي مختصر ذکر شوی دی خلاصه دا وه چې ټول بوتان یې مات کړو یو نه ټول یې مات کړو او چې کله یې مات کړه نو ګډ بوت یې پکې روغ پرېښود هغه یې ماته نه کړو تبرګې ته به غاړه کې کېښود او بس خپې ته یې ویسته لاړ دې دپاره چې خلک به راځي او بیا به په ما باندې الزام لګي چې دا خو تا به مات کړي نو زه به وایم چې دې بوت نه تپوس وکړئ نو خلک به کوئ چې دا خو خبرې نه شي کولی او دا خو خپله دفاع نه شي کولی زه به دغه ځای ته راورسوم چې دې خبرې نه شي کولی خپل مخالف ښودلی نه شي خپله دفاع نه شي کولی د خدای ورته ولې وایي بیا ځان پرې ولې وژنئ دې ټکي ته راوستل دا ټکی یې ایستو دې دپاره به یو پرېښود دې ځکه کې دا واقع خو مخکې تېره شوې هم ده خو څه الفاظ داسې شته ده چې د هغه د تشریح وضاحت قابل دی هغه دا دی چې په نظرة فی النجوم دې وکتل ستورو ته دې ستورو ته یې ولې وکتل دا مشهور سوال دی په دې کې یو جواب مفسرین دا هم کړی دی اگر چې دا قابل قبول نه دی
چې یاره خلک چې عام طور په سوچ کې پریوځي نو ستوري ته بر اسمان ته ګوري ستوري ته وکتل غیر اختیاري وکتل هیڅ څه خبره پکې نه و لیکن دې جواب باندې مفسرین رد کړي دا صحیح نه دی ځکه صحیح نه دی د قران انداز دا دی چې دا اختصار کوي مختصر الفاظ ذکر کوي او ډېر الفاظ داسې چې پکاري خو ذکر یې نه کې پری دي چې کلام مختصر شي جو ضروری جملې دلته کې پاتې شولې ذکر نشولې تاسو ته مخکې ما ویله چې دی ول دعوت ورکو هغه مسترد کو ته پاتې شو د الفاظ دلته کې نشته در تاریخ نه معلومیږي در دې مخکې وروسته د جملو نه معلومیږي نو دومره ضروری جملې چې ذکر نشولې او بیا یو غیر ضروری کار یو غیر اختیاري چې پیدا نه و اسی غیر اختیاري اسمان ته وکړه هغه قران نه نقل کې چې اسمان ته وکړو دا خو د قران انداز لري دا عام خلک د سې کوي چې قصې کې زور زه ټول لاخلي ایو ټکي ته پاتې کوي نو ما وته ویل دغه مخه د سې طرف ته وبې د سې ویل دا عام خلک د سې خبرې کوي الهي کلام د سې نه هغه نه ضروری جملې راغستې کیږي باقي پاتې کیږي نو وز دا خبره چې د اصل اسمان ته وکړه او قران نه نقل کړو دې خو څه پیدا نشته دا جواب صحیح نه معلومیږي خبره دا ده چې په دې کې سو اسمان ته کتلو کې څه خبره وا هغه خبره څه شي او ځکه قران د مستقل آیات کې ذکر کړی دي نو د دې به مفسرینو جواب تفسیری جواب دسی کړی دی چې د ابراهیم علیه السلام په زمانہ کې علم نجوم ډیر شهرت لارو یو جاهلانه علم دی بيدینه علم دی او په هغه زمانہ کې ځینو خلکو سوچونه دا و چې غني پزما کې څومره بدلونونه راځي خلک پیدا کیږي مړه کیږي بیمار کیږي د ځینو خلکو خیال دا و د کار ستوري کوي او بیا غي و چې خپل علم دی او بس هغه نه پته لګي ستوري کوي ستوره د سې لاړو به د سې وشو باران ونه شو د خبرې باقي کولی او دویمه دا چې د هغوی علم نجوم سره ډېر شوق دغه خلک دغه جاهلان علم نجوم به دوی زده کاوه په هغې باندې به اعتماد کوه د علم نجوم ماهرین پکې هم موجود نو ابراهیم علیه السلام د اسمان ته ځکه وکتل ابراهیم علیه السلام دوی پرې کمزورۍ باندې پوهېدو د کمزورۍ نه پیدا پورته کوله چې دا خلک په ستورو باندې اعتماد لري راشه ته مولې ودوکه ورکړه نو دروغ به هم نه شي او دوکه به هم شي نو ستورو ته یې بره وکتل او کتل یې بیا ویل زه بیمار یم د خلکو ته ظاهرا داسې ښودل او ویلې ورته نه ښودې ورته چې ګڼه زه د علم نجوم ماهر یم او ما د ستورو د معلومات وکړل زما صحت ټیک نه دی ښه نه یم ستورو نه معلومات وکړو او ځکه هغوی پسې اعتراض هم ونه کړو ویل ټیک ته په مخه ته لاړو د بر یې نه وی کتل یې ویله چې زه هسې ویلې زه بیمار یم او بیمار بیا هم د خلکو ورسره نه مانو ځکه چې هغه خو مخکې نه بحثونه روان دي اختلافونه روان دي ابراهیم علیه السلام د بتانو مخالفت کوي او خلک ورته وایي خلک د ده مخالفت کوي او بحث خو د مخکې نه روان دی نو خبره خو په ده باندې به وراوړي نو د دغه دوی د کمزورۍ نه فایده پورته کړل او داسې یې وویل چې زه ستورو ته وکتل او بعد یې وویل نو خلکو یقین راکړه چې خبره یقیني د ستورو نه معلومات کړي دي دوی د جهالت نه فایده پورته کړه او د الفاظ یې وویل په دې باندې یو سوال کېدی شي په دې جواب باندې او هغه سوال دا دی چې بیا چې داسې وکړل چې اسمان ته وکتل او د نجومیانو دغه د ستورو عبادت والا خلکو حوصلې بلندې کړلې ځکه چې بار یې وکتل هغې نه بعد یې ویل بیمار یم بس خلکو به ښه یقین راغلی چې هلکه دا خو ستورو کې چل ول شته یقین به راغلی نو دا خو د هغوی حوصله افزایي وکړله دا خو غلط کار شو موږ وایو حوصله افزایي ولې نه ده کړې حوصله افزایي به هغه ټایم وایي چې د باره کتلې وي او ډېر ساعته بیا ویلي وی چې زه بیمار یم او دې نه بعد د خپل د عمل هېڅ وضاحت نه وی کړی خاموش پاتې شوی وي بیا حوصله افزایي کېده دو خو داسې وکړه چې بر یې وکتل او اعتماد یې پیدا کړو د هغې نه بعد لږ ساعت بعد چې خلک د اختر نه واپس راغی نو خلکو ته یې وویل چې په ناحقه یې تاسو د رب العالمین خبره نه اورئ د دې ګټو خبرې اورئ د دې بوتانو خبرې اورئ ستورو د انور خبرې اورئ شیطانانو خبرې اورئ په ناحقه باندې او تفسیري بیان یې ورته وکړو نو چې دومره تفسیري بیان یې ورته وکړو وضاحت یې ورته وکړو د الله تعالی توحید یې ورته بیان کړو حوصله افزایي د کوم ځای نه راغله حوصله افزایي خو د سره نه ونه شوه بلکې دا حوصله شکني دغه وکړله چې دغه خبرو باندې کار نه کېږي نو لہذا دا جواب صحیح جواب به مثبت جواب دی او دې ځکه نه پورې دغه سبقونو خلاصه